अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज का जुमा नन्हे जुमा 2015 का पहला जुमा है। د دې نوي کال 2015 شپږمه جمعه ده. लोगों के د مختلفو خلکو नए साल के मुबारकबाद के لخوا ماله د نوي کال د مبارکۍ پیغامونه را روان دي، فیکسونه هم دي او زباني خلک ویلګیا دي. आप सबको भी, تاسو ټولو ته د هم د نوي کال په هر لحاظ مبارک شي. लेकिन خو साथ ही ورسره मैं ये भी कहूँगा به زه دا هم ویم कि एक दूसरे को मुबारकबाद چې یو بل देने का फायदा د مبارکۍ ورکولو فایده به موږ ته ومله کېږي जब हम چې موږ अपने ये जायजे लें خپل دا جایزه واخلو چې تیر کال کې अपने अहमदी होने के हक को किस कदर अदा किया। د خپل د احمدي کېدو حق تر څو پوره کړی دی आइंदा के लिए او مخکې हम इस हक को अदा करने के लिए دا حق پوره کولو لپاره به موږ कोशिश करेंगे। څومره کوشش کوو. बस हमें نو इस जुमे से دې جمعې نه आइंदा के लिए مخکې لپاره موږ له इरादे कायम करने चाहिए। داسې ارادې قایمول پکار دي چې په نوي کال کې हमारे लिए इस हक की अदायगी د دغه حق پوره کولو لپاره موږ له मेहनत के सामान पैदा د جسته او د محنت سامانونه پیدا کړي. ये तो जाहिर है دا خو ظاهره ده की हैसियत से چې د یو احمدي په حیثیت کې چې کار काम लगाया गया है زم په ذمه شوی دی، उसका हक د هغې حق به नेकियों के बजाय लाने से په نیکۍ کولو پوره کېږي. लेकिन خو इन नेकियों के मयार د क्या دغو نیکو معیار څه پکار دی؟ तो वाज़ेह हो نو پکار ده چې واضح دي شي में چې هر هغه تن لپاره چې احمدیت کې داخل دی او احمدي دی، ये मयार دا معیارونه मुस्लिम حضرت مسیح موعود علیه السلام खुद मुहैया फरमा दिए, په خپله बयान फरमा दिए। مهیا کړي او بیان کړي دي. और अब तो नए او اوس خو د نوې وسیلو او د ټکنالوژي په وسیله हर शख्ص कम अज कम साल में هر تن کم نه کم یو ځل د خلیفه په لاس यह करता है دا لوس کوي कि वो हज़रत मसीह چې هغه به د حضرت مسیح موعود علیه السلام बयान फरूदा بیان کړي معیارونه मयारों को हासिल करने के लिए بیان کړي معیارونه ترلاسه کولو پوره کوشش کوي. भरपूर कोशिश करेगा और अहमदी के लिए او یو احمدي لپاره دا معیارونه हमारे लिए ये मयार حضرت مسیح موعود علیه السلام शरायत बैत में د بیعت په شرطونو کې
واضح بیان فرمایلی دی. कहने को तो ये اسه خو 10 शराइत बैत हैं, دا د بیت شرطونه لس دي، लेकिन خو इनमें د یو احمدي په تور हिंदी होने के नाते چې जो जिम्मेदारियां کمې ذمہوارۍ دي उनकी तादाद د هغوی شمېر که لوی لوی وګورو نو دېرش زیات جوړېږي. ने نو که موږ د خپلو की खुशियों को کلونو خوشحالۍ په حقیقي رنګ نمانځل غواړو इन बातों को सामने रख نو دغه خبرې خپل وړاندې ساتل پکار دی. जो शख्स अहमदी कहलाकर کم دی چې احمدي بلل کېږي هغه صرف په دې خبره خوشحاله شي چې ما د وفات مسیح مسله ومنله یا د کم راتلونکي مسیح باره کې چې پیشنګویي وه هغه مې ومنلو मान लिया او ایمان مې پرې راوړو तो ये काफी नहीं है. نو دا کافي نه ده. बेशक دا بېشکه कदम है, چې لومبی قدم دی. लेकिन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम خو حضرت مسیح موعود علیه السلام से तवक्को रखते हैं موږ نه دا توقع لري कि हम چې موږ به د نیکۍ ژورتیا ته ګورو समझकर او پرې به د عمل کوشش کوو और बुराइयों او د بدۍ نه به से अपने आप ځان इस तरह बचाएं داسې ساتو जैसे لکه खूंखार दरिंदे को देखकर څنګه چې یو انسان बचाने की कोशिश करता है. یو ځنګلي ځناور چې وګوري نو ځان ته د بچ کولو د بچ ساتلو کوشش کوي इन हालतों में او چې کله دا وي نو بیا به موږ سره ځانه چې په خپلو حالتونو کې به انقلاب راولو بلکې د دنیا د بدلون और खुदा ताला او دنیا जरिया बन सकेंगे. خدای پاک ته د جوختولو وسیله به جوړ شو. इन बातों की थोड़ी सी بهرحال دغو خبرو لږ تفصیل به दहानी के तौर पर د یادګیرنې په تور زه نن بیانوم. ये याद दहानी دا یادګیرنه ډېره ضروري ده. हमारी बैत का मकसद زموږ د بیت हमारे सामने आता है. مقصد په کار دی چې زموږ وړاندې دې راځي. पहली बात وړومبۍ خبره چې هغوی فرمایلې د هغه ده कि शिरक से बचने का شرک نه د بچ کېدو لفظ دی. एक मोमिन یو مؤمن खुदा पर ईमान लाने वाला हो چې په خدای ایمان لري और खुदा पर ईमान की वजह से ही او په خدای باندې د ایمان لرلو په وجه د هغه د حکم په تعمیل کې ज़माने के د زمانې د امام بیت کوي ऐसे शख्स का نو د داسې تن का तो दूर او د شرک ترمنځ خو د لرې تعلق هم نه وي. हो सकता है. خو داسې نه کېدی شي शिरक چې یو مشرک अल्लाह ताला की बात د خدای پاک خبره ومني. लेकिन नहीं. خو نه जिस बारीक د کم हमें نری شرک طرف ته जो दिला रहे हैं वो कोई ज़ाहिरी शिरक नहीं है. حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ پام ګرځوي هغه څه ظاهري شرک نه دی بلکې مخفي شرک دی ईमान को چې د یو مؤمن ایمان کمزوري کې. इसकी वजाहत फरमाते हुए د دې په وضاحت کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو ځای کې فرمایي ईद सिर्फ इस बात का नाम नहीं توحید صرف دې ته نه وایي मुंह से چې انسان دې په خوله لا اله الا الله وایي बुत जमा हो. او په زړه کې په زرګونو بوتان جمعوي بلکې هر تن किसी چې خپل یو کار मकर یا مکر یا فریب तदबीर को یا تدبیر له खुदा किसी د خدای په شان عظمت ورکوي या किसी इंसान یا په یو انسان ها شان ډډه لري لکه څنګه چې په خدای په کار ده को वो अजमत देता है जो खुदा को देनी चाहिए. یا خپل इन सब सूरतों में نفس له هغه عظمت ورکړي چې کوم خدای پاک له ورکول پکاري نو په دغه ټولو صورتونو کې هغه د خدای پاک مخه ته بت پرست دی. بودان صرف هغه نه دي چې د سرو یا د سپینو زرو یا د پیتلو یا د کاڼي نه جوړ کړي شي او ډډه پرې وکړي شي بلکې هر هغه څیز چې ورله जिसकी वो अजमत هغه عظمت ورکړي شي जो खुदा ताला का چې کوم د خدای پاک حق دی की निगाह में. نو هغه د خدای پاک په نظر کې بوت دی. बस आज हमें نو نن موږ له अपने जायजे लेने की خپل جاج اخیستل پکار دی कि गुज़श्ता साल में हमने چې تیر کال کې موږ उन तदबीरों और हीलों पर इंहिसार किया. په दغو هیلو په تدبیرونو ډډه لرلې ده ये चीज़ें सिर्फ همدام هر څه ګڼلې دي के तौर पर इस्तेमाल یا داسې څیزونه موږ سره د تدبیر په تور استعمال کړي دي कर او د خدای پاک مخې ته तदबीरों से ټیټ شوي یو او په دې تدبیرونو अल्लाह ताला की د خدای پاک खैर خیر او برکت غوښتی دی. चाहिए.
अपने आप का इंसाफ की नज़र से जायजा د انصاف په نظر خپله جایزه موږ ته به په خپله خپل لفظ حقیقت وښایي. फिर आप अलैहिस्सलाम ने हमसे ये अहद लिया بیا बोलूँगा حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه دا لفظ اخیستی دی چې موږ به دروغ نه وایو. जो कहे कि झूठ کم هوښیار بنده داسې دی چې دا به وایي چې دروغ خسیس دی یا زه دروغ ویل غواړم. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي हैं इंसान जब چې तر څو چې یو को गरज नफसानी उसकी انساني غرض محرک نه وي झूठ बोलना نو انسان دروغ نه ویل غواړي. बस نو नफसानी गरज हो که څه نفساني غرض وي څه مفاد وي तभी इंसान نو مله انسان په دروغ واوړي. लेकिन अल्लाह خو اعلی اخلاق دا دي के چې जान که د انسان ژوند مال या आबरू को یا عزت ته خطر هم وي फिर भी झूठ न نو بیا هم د انسان دروغ ونه وایي او د رښتیا لمن دی د لاسه پرېږدي. बोलेगा तो पता د رښتیني او د دروغجن پته خو ما وخت چلی چې کله څه ابتلا پېښه وي ذاتی د मुफाद ذاتي مفاد د متاثره کېدو होने का खतरा हो خطر وي लेकिन फिर भी او بیا هم انسان होकर निकले د دې نه سرخویه بهر راشي अपने ذाती मफादात को خپل ذاتي مفاد सच्चाई पर कुर्बान कर په رښتیا قربان کړي. आजकल यहाँ د और यूरोपीय ममालिक में भी نن سبا دلته مو په یورپي ملکونو کې اسالم لپاره خلک راځي बावजूद نو زما د بار بار پیولنو باوجود هم वकीलों के هغوی د وکیلانو په وینا دروغ وایي झूठ पर मबनी او د دروغو کیسې ورته ولیکي फिर भी केस रिजेक्ट हो जाते हैं बाद में او بیا هم د ځینو بلکې د ډېرو کیسونه مسترد شي. دلته او په نورو دنیا کې د وکیلانو یو ټیم دی مرکزي ټیم چې په جماعتي طور د मदद करती है اسالم اخیستونکو مدد کوي. उनको वकीलों की तरफ د وکیلانو په حواله د هغوی راهنمایي کوي یا ځینې داسې خبرې چې د هغوی کیس لپاره مفیدې وي هغه ورته ښې مشورې ورله ورکوي. कई मरतबा ډېر ځل داسې شوي دي कमेटी के सदस्य چې د دغه کمیټه مشر ماته دا केस इसलिए रिजेक्ट हुआ ویلي دي چې د فلاني کیس ځکه مسترد شو چې بې انتها دروغ وکړي तो सिर्फ نو صرف یو دنیاوي مفاد ترلاسه کولو لپاره یې په دروغو ډډه کړې وه और ये भी ना सोचा او دا سوچ هم نه و کړی झूठ چې دروغ और शिरक को او شرک خدای پاک یو ځای بیان فرمایلی دی. फिर इसी तरह بیا ځینې فایدې ترلاسه کولو لپاره خلک دروغ وایي غلط بیانې کوي. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي झूठ भी एक बुत چې دروغ هم یو بت دی भरोसा करने वाला څوک چې په खुदा का भरोसा छोड़ देता है बस دروغو ډډه لري هغه د خدای ډډه پرېږدي. जरूरत है داسې په تفصیل خپل جایز اخیستل پکار دی. ये अहद करो بیا فرمایي چې دا لوزم وکړئ बचोगे چې د زنا نه به ځان ساتئ. अलैहिस्सलाम फरमाते हैं حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زنا ته جوختېږئ مه गरीबों से یعنی د داسې ځایونو نه هم لرې اوسئ چې زړه کې هم داسې خیالونه چې زړه کې هم داسې خیالونه پیدا کولی شي او هغه لارې مه خپلوئ چې په دغو ګناهونو د کېدو اندېښنه وي. نن سبا ټي وي دی انټرنیټ دی چې په داسې بېهوده فلمونه چلي یا چې ولټوئ پرې نو راشي چې د نظر زنا هم پرې کېږي او د خیالاتو هم फिर बुराई او بیا دا په بدۍ کې د مبتلا کولو ذریعه ده घरों के टूट د کورونو د ماتېدو وجه ده. कई औरतें और लड़कियां ډېرې ښځې جنۍ کې खामनों के बारे में د خپلو خاوندانو باره کې دا لیکي सारा दिन इंटरनेट पर چې ټوله ورځ په انټرنیټ ناست ګنده فلمونه ګوري. गंदी फिल्में देखते हैं बाज मर्द भी अपने ځینې سړي هم د خپلو ښځو باره کې دا لیکي और फिर नतीजा او بیا یې نتیجه دا وي खुला और तलाक چې خبره د خلع او طلاق پورې ورسي. या इन्हीं फिल्मों की वजह یا هم د دغو قسمونو په وجه یا هم د دغه قسمو فلمونو په وجه هغوی د ځناورو نه بدتره شي. मुआशरा احمدي معاشره خو عموما د دې نه بچ ده मुशाहिदा नाज़र के सिवा او د خال نه سوا داسې واقع نه کېږي. वैसे वाक़यात नहीं होते
लेकिन خو अगर इस मुआशरे में रहते که دې معاشرې کې تاسو اوسېږئ او د دغه ګند نه बचाने की بچ کېدو کوشش تاسو پوره ونه کړو फिर نو بیا किसी पाकिज़ د هیڅ قسمه پاکیزګۍ ضمانت نشي ورکړی کېدی बस इस बारे में भी نو دې باره کې ډېر په فکر د جاج اخیستو ضرورت دی ज़रूरत है। फिर एक अहद بیا یو لوز یې موږ دا اخیستی دی के बदनज़री से چې د بدنظرانه به ځان بچ کوو इसलिए खुदा ताला ने دې لپاره خدای پاک په قرآن شریف کې गज़े बसर का हुक्म दिया د رد بصر حکم ورکړی دی چې د بدنظریانو موقع پیدا نه شي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي कि आग چې اور आग पर हराम है। په هغه سترګې حرام دی ताला की چې کومه अशिया को देख هغه سيزونو طرف ته کتو په ځای ټیټه شي چې کوم خدای پاک حرام ګرځولی دی हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं हमें ताकीद है حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې موږ ته دا تاکید شوی دی چې نامحرمه ښځې او د هغوی زینت مقامونو ته بیخي ونه ګوري هغوی فرمایي چې دا ضروري ده چې د بېقیده نظرونو په وجه به انسان ځینې وخت تندک خوري सो चूंकि खुदा خو خدای پاک دا غواړي چې زموږ سترګې हमारे زړه او زموږ خیالونه هر څه د صفا وي खतरात सब पाक रहें इसलिए उसने ये आला نو ځکه هغه د اعلی درجې تعلیم فرمایلی دی फरमाया مسیح اسلام فرمایي چې خدای پاک पाबंदी د شرایطو پابندي په ښځو او سړو دواړو باندې لازمه کړې ده पर्दा करने का हुक्म जैसा कि औरतों को है ښځو ته چې څنګه د پردې حکم دی نو هغه شان ऐसा ही ताकीदी हुक्म है سړو ته د غض بصر تاکیدي حکم ورکړل شوی دی بیا موږ ته په دې خبره غور هم کول پکار دی چې په دې موږ تر کومه حده عمل کوو بیا هغوی موږ نه دا لوظ هم اخیستی دی چې د هر فسق و فجور نه به موږ ځان ساتو د خدای پاک د حکم نه بهر تلل فسق دی के अहकामात से رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه موقع فرمایلی وو چې کنځلې کول فسق وي حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع فرمایلی وو چې د قرآن نه ثابتېږي چې کافر मसीह मौला इस्लाम نه مخکې فاسق له سزا ورکول پکار ده के कुरान فرمایي چې کله دا مسلمانان په فسق و فجور کې د حده تیر شو د خدای پاک د احکاماتو او حد تک او د شاعر الله لپاره په هغوی کې نفرت پیدا شو نو دنیا او د هغې زیب و زینت کې ورک شو نو خدای پاک دوی د هلاکو د چنګیز خان په شان خلکو په وسیله تباه کړل نن سبا دنیا کې د مسلمانانو همدا حل دی بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام یو لوظ د بیعت کوونکي نه دا اخیستی دی چې هغه ظلم نه کوي बर्बाद करवाया ظلم یو ډېره لویه ګناه ده د بل چا حق په غلطه نیول یو ډېر لوی ظلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې تپوس وکړی شو چې د ټولو نه لوی ظلم څه دی कहद ये लिया गया نو هغوی فرمایل बैत करने वाले से چې د ټولو نه لوی ظلم دا دی چې یو تن د خپل رور में एक इंतहाई बड़ा गुनाह है د حق ځمکې نه یو لږ ځمکه په زور ونیسي فرمایي چې دا हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि هغه ځمکې یو وړوکی شان کاڼی هم वसल्लम कौन सा जुल्म सबसे बड़ा که یو तो आप تن په زور نیولې وي د هغې ځمکې لاندې چې کومه نو د هغې لاندې د هغه کاڼي لاندې چې کومه ځمکه وي ځمکې لاندې چې څومره طبقات دي د هغوی توپ به ورته د قیامت په ورځ په غاړه کې اچولی کېږي یعنې د ځمکې لاندې چې څومره ځای دی خدای پاک خبر دی چې ځمکه ټوله څومره ده ځکه چې هغه خبر دی چې څومره ده د قیامت په ورځ به د هغې به یو توق جوړېږي او ورته به په غاړه کې اچولی کېږي نو ډېر د ویرې مقام دی जुमला तबकात دا کوم خلک چې په مقدمو کې د के रोज के गले में डाल दिया जाएगा خپل انا یا د ذاتي مفاداتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو حق وهي هغوی ته لږ سوچ پکار دی उसका एक तौक बनेगा بیا और उसको गले में डाल दिया जाएगा یو لوظ موږ نه دا اخیستی شوی دی چې موږ به خیانت نه کوو बड़े खौफ का मुकाम او د خیانت نه کولو معیار वो लोग رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دی هغوی فرمایي چې को हासिल करने की वजह से هغه تن سره خیانت ونه کوي
چا چې تاسو سره خیانت کړی وي نو دا هغه معیار دی چې موږ به ترلاسه کوو. ये लिया गया है هیڅ عذر نشي کېدی खयानत नहीं करेंगे چې और खयानत ना करने का د فلاني امانت به دې لپاره قبضه کو یا د هغه څه څیز به قبضه کو چې په فلاني وخت کې هغه ما سره خیانت کړی و. खयानत से पेश ना आओ د خپل حق لپاره जो तुमसे قضا ته یا عدالت ته ځئ. बस ये मयार हैं که بل خوا درته غیر احمدیان وي نو عدالت ته لاړ شئ، که جومات درته ووایي نو عدالت ته لاړ شئ. कब्जे में कर خو د خیانت تصور خو د مؤمن د ایمان खयानत का मामला किया था بنیاد ولرځئ. अपने हकूक के लिए بیا دا لوز دی چې د هر قسمه فساد نه به ځان ساتو. अगर दूसरा फरीक د خپلو سره د جګړو او د فساد خوړو سوال نه پیدا کېږي. जमात कहती है तो अदालत में जाए پردو سره دا کم خلک چې موږ تکلیف رسوي دوی سره په سلوک کې چې کم تعلیم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له راکړی دی هغه څه دی. فرمایي چې کم خلک تاسو صرف په دې وجه پرېږدي او تاسو نه بیانېږي چې تاسو د خدای پاک په لاس قایمې شوې سلسلې کې से जो हमें तकलीफें पहुंचा چې تاسو د خدای پاک په لاس قایمې شوې سلسلې کې شامل شوي نو هغوی سره جګړه او فسادونه مه کوئ بلکې غایبانه دعا ورته کوئ. فرمایي چې ګورې زه دې امر لپاره مامور یم چې بار بار تاسو ته وایم چې د هر قسمه فساد او د هنګامو د مقامونو نه ځان بچ کوئ او که کنځلې اورئ نو صبر پرې کوئ، د بدۍ جواب په نیکۍ ورکوئ او که څوک فساد کول غواړي نو ښه به دا وي چې ستاسو د هغه ځینې لاړ شئ او جواب په نرمۍ ورکوئ. मैं इस فرمایي मामूर हूँ چې زه چې کله دا واورم چې فلاني تن د دې جومات دی او بیا هم هغه چا سره جګړه کړې ده نو دا طریقه زما بالکل نه ده خوښه. का जवाब او خدای پاک هم دا غواړي چې یو داسې جومات چې هغه یې ټولو لپاره یوه نمونه جوړول غواړي هغه د یوه داسې لار خپله کړي د تقوا لار نه ده. फरमाया نو نه خپلو سره او نه پردو سره हाँ शख्स زموږ خلک که خپلو ښځو سره په سلوک یا خپلو وروڼو سره په تعلقاتو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا نصیحت خپل وړاندې وساتي نو لږ ډېر هم چې کوم معاملاتو کې ګیلې د هغوی وړاندې راځي जो तकवा की राह دا به مړه نه شي. बस ना अपनों से ना गैरों से अगर हम में से वो लोग जो बीवियों के साथ सलूक में یا کم نه کم या अपने भाइयों के साथ هغې کې غیر معمولي या کمی به پیدا شي. अपने माहौल के بیا یو لوز زموږ دا مخسته دی چې د بغاوت طریقو نه به ځان ساتو. उस नसीहत को सामने रखें دا باغیانه رویه که د جومات د نظام जो یو ادنا کارکوونکي خلاف وي یا که د وخت د حکومت خلاف. ये भी ना आए حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته فرمایلي دي मामूली कमी वाक़ हो जाए چې داسې رویونه به ځان ساتو چې د بغاوت بوی ترې خېژي. हमसे ये लिया په دین کې د خلندازۍ نه علاوه बचता रहूँगा د وخت د حکومت خلاف داسې رویې ښودل चाहे निज़ाम چې د انسان په خپله के खिलाफ है या हुकूमत वक्त قانون ماتونکي جوړوي इस्लाम ने ऐसे रवैयों से भी बचने की हिदायत جوړیږي چې په انسان په خپله د قانون ماتونکي جوړیږي او نور خلک د قانون خلاف راپاري نو دا اسلامي طریقه نه ده. हुकूमत वक्त के वाक़ بیا هغوی فرمایي چې دا لوازم وکړي چې د نفساني جوشونو نه به مغلوبېږئ نه को कानून لکه څنګه چې ما مخکې مو ویل چې نن سبا په ټي وي او په انټرنیټ د نفساني جوشونو نه के खिलाफ د مغلوبېدو مواقع ډېرې دي. ये इस्लामी तरीक नहीं है بیا په جنگ جګړو کې فساد او په دې وجه کې چې انسان د نفساني جوشونو نه مغلوب شي. मगलूब نو وړې نه وړه خبره چې په هره طریقه आजकल نفساني टीवी और इंटरनेट جوشونه راپارېږي انسان नफसानी जोशों से मगलूब होने के د هغوی مغلوبه کوي د هغې نه د بچ کېدو پوره کوشش کول د هر احمدي فرض دی. بیا وایي कि इंसान چې احمدیت کې چې داخل شوي وي نو د خدای پاک د دې حکم پابندي دی किसी भी तरह به هم کوئ پابندي به هم کوئ जोशों को چې دا کوشش به کوو چې 15 وخته مونځ به سره د دواړو
شرطونو کوو. د 10 کالو ماشوم باندې مونځ فرض دی، نو مور پلار ته دا نگراني کول پکار ده او د دې نگراني هغه عمر پورې کېږي چې مور پلار پخپله د مونځونو یوه نمونه لري. 10 साल की उम्र के बच्चे पर भी नमाज फर्ज है. ډېر شکایتونه ماته را رسي. ځینې ماشومان هم وایي چې زموږ مور پلار مونځ نه کوي، یا ښځه وایي چې خاوندان یې مونځ نه کوي، نو ماشومان مې څه نمونه ګوري. د سړو لپاره 5 وخته مونځ سره د شرطونو کول مطلب دا دی چې جومات ته به ځي او سره د جمع به مونځ کوي، سوای له دې نه چې بیمار وي یا څه خاص جایز عذر وي. نو که په دې عمل شروع شو نو زموږ جوماتونه به د مونځ کوونکو نه ډک شي. صرف که عهدهدارانو که په دې عمل شروع کو نو ډېر فرق پرېوتی شي. دې باره کې زه وخت په وخت خبرې کوم، خو ډېر کمی لا اوس هم شته او د کوشش ضرورت دی. جوماتي نظام او ځینې تنظیمونو له پکار چې دې باره کې دی ډېر پام کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې کوم تن چې د مونځ نه وزګارېدل غواړي هغه د ځناورانو نه زیات نور څه کړي دي، یعنې د هغه او د ځناورو ترمنځ فرق بیا نشته. نو دې طرف ته پکار ده چې هر احمدي دې ډېر زیات کوشش وکړي. بیا دا له زموږ نه اخیستی دی چې د تهجد د مونځ به هم التزام کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو له پکار ده چې د تهجد د مونځ التزام کوئ، ځکه چې عمده د تیرو صالحینو طریقه وه. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریقہ او د خدای پاک د قرب وسیله ده. دا عادت ګناهونو نه انسان ودروي او بدۍ ختموي او انسان د جسماني بیمارو نه بچ کوي. نو دا صرف روحاني نه بلکې جسماني علاج هم دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. زموږ جومات له پکار چې هغوی د تهجد په ځان لازم کړي، که زیاته نو 2 رکعته دې وکړي، ځکه چې دوی ته په د دعا موقع باندې حل ترلاسه شي. دا وخت دعاګانې یو خاص تاثیر لري، نو دې طرف ته موږ ته پام پکار دی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه لفظ اخیستی دی چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په ما یو ځل درود وویلو نو خدای پاک به پرې لږ څومره رحمتونه نازلوي. نو درود ډېر اهمیت لري او د دعاګانو قبولیت لپاره هم درود ډېر ضروري دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ دعا ودرېږي او تر څو چې تاسو په خپل نبي درود ونه وایئ نو د هغې یوه برخه هم بره نه ځي. بیا بیت کې یو لفظ موږ دا کوو چې موږ په استغفار کې باقاعدګي خپلو. یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم تن چې استغفار پرې نښتی وي، یعنې ډېر زیات استغفار کوي، خدای پاک هغه لپاره د هرې تنګۍ نه د راوتو لار جوړه کړي او د هغې په هرې ګرانۍ کې ورته د کشایشو لار را پیدا کړي او د هغو لارو نه ورله رزق ورکړي چې هغه یې تصور هم نشي کولی.
रहता है حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ځینې خلک داسې وي چې د ګناهونو نه तंगी से निकलने की خبر وي او ځینې داسې وي چې د ګناهونو نه نو خبرېږي نه. نو ځکه خدای پاک د استغفار التزام په موږ کړی دی چې انسان دی د هرې उन राहों ګناه استغفار کوي که د ظاهر وي او که د باطن हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम او که ته خبر وي یا نه. बाज़ आदमी ऐसे होते हैं जिनको गुनाहों की खबर होती है और बाज़ ऐसे نو دا اهمیت هم تل د نظر وړاندې ساتل پکار دی. بیا دا لفظ موږ اخیستی دی چې موږ به د خدای پاک احسانونه یاد لرو. कराया है कि इंसान د خدای پاک احسانونو کې د ټولو لوی احسان خو دا دی چې هغه موږ له د زمانې د امام د منلو توفیق راکړی دی. इस्तिग़फ़ार करता रहे که د خدای پاک دا احسان انسان ته یاد وي हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए نو حضرت مسیح موعود علیه السلام سره कि खुदा ताला के एहसानों को याद د یو خاص تعلق جوړولو لپاره به کوشش به هر وخت کوي او د هغوی خبرو باندې د عمل طرف ته به موږ پام لرو. हमें ज़माने के इमाम को मानने की بیا دا هم زموږ لوز دی چې موږ به د خدای پاک حمد کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر اهم کار که د خدای پاک د حمد د بغیر شروع کړی شي نو هغه بې برکته او بې اثره وي. یا وی دا فرمایي چې کوم تن په لږ څه شکر نشي کولی هغه په زیات هم شکر نه کوي अल्लाह ताला की او څوک چې د خلکو شکر نه کوي هغه د خدای شکر هم نشي کولی. हर अहम د خدای پاک هم داسې کوي چې د خدای پاک د مخلوق احسان هم درته یاد وي. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स بیا थोड़े पर शुक्र नहीं करता یو لفظ موږ دام کړی دی چې د خدای پاک عام مخلوق له به موږ تکلیف نه ورکوو او بیا بل لفظ دا دی چې مسلمانان له په خاص ډول د خپلو نفساني جوشونو په وجه سره ناجایز تکلیف ورنه کوو او څومره د عفو سلوک چې ورسره کېدی شي نو کوو به خو که د مجبوریت په وجه د چا د حد نه زیات تکلیف رسونکي رویې په وجه اصلاح لپاره دا نه چې د ذاتي ارادې د غصې د لاسه چاله سزا ورکول که ضروري شي نو معامله په خپل لاس کې مه اخلئ بلکې حاکمانو ته به خبره رسوئ लेकिन अगर मजबूरी से किसी چې اصلاح پکار ده तकलीफ दे रवैये की نو इस्लाह की खातिर څه چې اصلاح به پکار وي गुस्से की वजह से नहीं نو इस्लाह की खातिर किसी को د اختیار خاوندان به کوي. اصلاح کول د هر چا کار نه دی. په خپله به د چا نه बल्कि د چا نه بدل نه اخلي بلکې عاجزي او انکساري به خپل شعار جوړوئ. जो इस्लाह भी करनी है بیا دا لفظ دی چې په هر حال کې به د خدای پاک وفاداران اوسو. د خوشحالۍ او د تکلیف هر حال کې هم د خدای پاک لمن به موږ نیولې وي. یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن کارونه عجیبه وي د هغه په هر کار کې برکت او برکت وي. ताला का वफा دا فضل صرف مؤمن لپاره خاص وي खुशी और तकलीफ چې هغه خوشحاله وي نو د خدای پاک شکر کوي. او आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है उसके सारे काम बरकत ही बरकत होते हैं ये फल सिर्फ मोमिन के लिए है मोमिन की د خوشحالۍ او د تکلیف هر حال کې هم د خدای پاک कोई खुशी और मुसरत لمن به موږ نیولې وي. یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن کارونه هم عجیبه وي د هغه په هر کار کې برکت وي. دا فضل صرف مؤمن لپاره خاص وي. که هغه خوشحاله وي نو هم د خدای پاک شکر کوي او دا شکر ورله نور د خیر او د برکت سبب شي او که څه غم ورته ورسي نو په صبر وکړي نو د هغه دا طرز عمل هم هغه لپاره د خیر او د برکت سبب وي ځکه چې هغه د صبر ثواب ترلاسه کوي. نو په هر حال کې د خدای پاک طرف ته تلل د یو مؤمن کار دی او چې کله دا وي نو موږ به دا لوز پوره کوونکي یو چې موږ د خدای پاک په لار کې هر ذلت او هر غم قبلولو له تیار یو او هیڅکله هم د هیڅ قسمه مصیبت پر راتلو خپل مخ د هغه نه اړوو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې څوک چې زما دی هغه له ما جدا کېدی نه شي. इबादत होने पर मुंह नहीं फेरेंगे
نه په مصیبت کې او نه د خلکو په قزلو او په بدرت او نه په آسماني ابتلاونو او په ازمېښتونو. نو موږ به د خدای پاک له خاطر هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام اوسو او دې لپاره به کوشش کوو او انشاءالله که غمونه او ذلت هم راکړی شي نو د دې به هېڅ قسمه پروا موږ نه کوو. دا زموږ لوز دی. بیا بل لوز دا دی چې د رسمونو او رواجونو پسې به نه ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کوم تن د دین په معامله کې داسې رسم پیدا کوي چې دین سره هېڅ قسم تعلق نه لري نو هغه رسم رد کړی شوی او غیر مقبوله دی. نو دې باره کې پکار ده چې موږ د هر وخت خبردار اوسو. نن سبا د واده ښادي معاملو کې غلط قسمه رسمونه رواجونه پیدا شوي دي. احمدیانو له پکار ده چې ځان دې ساتي. دې باره کې ما په تفصیل یو ځل ویلي دي. د تربیت د شعبې سکرټریانو او لجنه ته پکار ده چې وخت په وخت دا خبره د جومات مخې ته ږدي چې د غیر مقبول فعل نه د جومات خلک بچ پاتې شي. بیا بل لفظ دا دی چې هوا او هوس پسې به چیرې نه ځو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې څوک د خپل د رب وړاندې په ودرېدو ویریږي او خپل نفس د خواهشاتو نه منع کوي نو جنت د هغه مقام دی. او د نفس خواهش ودرول فنا فی الله کېدل وي او په دې انسان د خدای پاک رضا ترلاسه کوي او په دې جهان کې د جنت مقام ته رسېدی شي. بیا دا لفظ دی چې د قرآن شریف حکومت به پوره طور په خپل سر قبلوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي نو تاسو خبردار اوسئ او د خدای پاک تعلیم او د قرآن د هدایت خلاف یو قدم هم پورته نه کوئ. زه تاسو ته رښتیا وایم چې کم تن د قرآن 700 حکمونو کې یو وړوکی شان حکم لکه سته پرېښودو نو هغه د نجات دروازه په خپل لاس په ځان بنده کړه. بیا دا لفظ دی چې د خدای پاک او د هغه د رسول هر فرمان به د خپل د لارې مشال جوړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زموږ صرف یو رسول دی او صرف یو قرآن شریف په هغه رسول نازل شوی دی چې د چا په تابعدارۍ موږ خدای پاک بیا منتهي شو. نو د هغه حاصل لپاره موږ ته کوشش کول پکار دی. بیا دا لفظ دی چې تکبر او چې کبر او نخوت په مکمل طور پریږدو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې رښتیا وایم چې د قیامت په ورځ د شرک نه پس د کبر په شان بله یوه بلا نشته. دا یوه داسې بلا ده چې په دواړو جهانونو کې انسان رسوا کړي. بیا فرمایي نو دا ډېر د ویرې مقام دی. او بیا فرمایي چې زه خپل جومات ته نصیحت کوم چې د کبر نه ځان ساتئ ځکه چې کبر زموږ د ذوالجلال خدای په نظر کې سخت مکروه دی. بیا دا لفظ اخیستل شوی دی چې فیروتني او عاجزي به خپله وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا چې د خدای پاک له خاطره عاجزي او انکساري خپله کړه نو خدای پاک به هغه له یوه درجه د رفعت وبخښي ان تر دې چې هغه له به په علیین کې ځای ورکړي. یعنې په عاجزۍ او په انکسارۍ به یوه درجه زیاتېږي او که دا مسلسل وي نو تر دې به اوچته شي چې د جنتونو چې کوم اعلیترین معیار دي اعلیترین معیارونه دي په هغې کې به ورله ځای ورکړي. بیا دا لفظ چې موږ به تل د خوشخلقۍ عدد جوړو. دا هم پکار ده چې هر څوک د خپل وړاندې ساتي. بیا دا لفظ دی چې خپل ژوند په حلیمي او سره د حلیمي او په مسکینۍ به تېروو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې که خدای پاک لټول غواړئ نو د مسکینانو زړونو سره یې جغد ولټوئ. بیا دا لفظ موږ د هغوی اخیستی دی چې دین د دین عزت او د حلیمی اور مسکینی سے اپنی زندگی بسر کریں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے
اسلام همدردي به د خپل ژوند مال عزت او د اولاد نه زیات लिया ځان ته ګران لرو. दुनिया और दीन की इज्जत और हमदर्दी بیا دا زموږ لوز دی چې د خدای پاک خاطره به د خدای پاک د مخلوق سره تل همدردي کوو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې یاد لرئ چې خدای پاک نیکي ډېره خوښوي او هغه دا غواړي چې د هغه مخلوق سره د همدردي وکړی شي. نو تاسو چې ما سره تعلق لرئ نو تاسو هر تن سره که د کوم مذهب هم وي अल्लाह ताला की मखलूक से हमेशा हमदर्दी करूंगा. हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं همدردي کوي او د هر قسمه فرق نه بغیر नेकी को बहुत पसंद करता هر چا سره نیکي کوي ځکه چې دا د قرآن تعلیم دی. है. उसकी मखलूक से हमदर्दी की जाए. بیا دا لوز مونږ کړی چې کم طاقتونه چې خدای پاک را کړی دي په هغوی به انسانانو طرف نفع رسوو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د خلقت چې څومره حاجتونه دي او څومره چې د مختلفو وجوهاتو او د طریقو په لار قسمت جوړونکي ځینې د ځینو محتاجه کړي دي، نو په دغو ټولو امورو کې صرف د خدای پاک لپاره د خپلې حقیقي او بې غرضه او رښتونې همدردي چې د خپل وجود نه چې صادر کېدی شي هغوی انسانانو له دې نفع ورکړی شي. او څوک هم چې د مدد حاجت لري نو خدای پاک چې ورله کم قوت ورکړی دی په هغې د هغوی مدد وکړي او د هغوی د دنیا او د آخرت دواړو د اصلاح لپاره د زور ولګوي. نو د دنیا روحاني ترقۍ لپاره کوشش هم انسانانو له فایدې رسولو کې شامله ده उनको नफा पहुंचावे او انسانانو له مادي او روحاني فایده ورکول زموږ فرض دی. نو که یو طرف ته انسانانو سره په ظاهري همدردي او مدد مونږ کوو هغوی ته به فایده رسو د خلکو خدمت به کوو، نو بل خوا د انسانانو فایدې لپاره تبلیغ کول هم د یو احمدي فرض دی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام دا لوز زموږ نه اخیستی دی چې هغوی سره به د خدای پاک له خاطره یو داسې جوخت تعلق به مونږ جوړو چې د اطاعت یو داسې مقام به ورته ترلاسه وي چې په بل یوې رشتې او بل یو خادمانه حالت کې نه وي. د هغو ټولو خبرو اطاعت به مونږ کوو چې کومې زموږ دیني، علمي، روحاني او عملي تربیت لپاره هغوی فرمایلي دي. او د هغوی نه پس د خلافت احمدیه په ذریعه د جماعت خلکو ته رسي او د شریعت قیام لپاره دی. जो ना किसी रिश्ते में पाया जाता है ना किसी खादमाना हालत में पाया जाता है. د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د اسوه حسنه مطابق دی. हमारी दीनी دې نه بغیر रूहानी और अलमी तरबियत के نه زموږ ترقي کېدی شي او نه زموږ یووالی قایم پاتې کېدی شي. نو موږ ته جاج اخیستل پکار دی چې تېر کال کې موږ خپل دا لوز تر کومه حده پوره کړی دی او که څه کمی لرو نو سږ کال به دا څنګه پوره کوو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زموږ جومات کې هغه شامل وي چې چا زموږ تعلیم خپل دستورالعمل ګرځولی وي او د خپل همت او د کوشش مطابق به عمل کوي. हमने अपने अहद को خدای پاک तक निभाया है. د زموږ د تېر کال کمزوری معاف کړي او دې کال کې د موږ له توفیق راکړي چې موږ ښه په پوره او په زیات نه زیات کوشش خپل ژوند د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهشاتو مطابق جوړ کړو. करार देता है और अपनी हिम्मत और कोशिश نن به هم د مونځ نه پس دوه غایبانه جنازې کوو. یوه جنازه خو زموږ د یو شهید ورور ده، مکرم لقمان شهزاد صاحب ابن مکرم الدتا صاحب. په 28 دسمبر د سهار مونځ نه پس د ګوجراوالا ضلعې की ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए. आज नमाज़ों के बाद मैं जनाज़े भी पढ़ाऊंगा. जनाज़ा गायब दो, एक तो हमारे د ګوجراوالا ضلعې بړي شهرامار کې د احمدیت مخالفانو मुकरम अल्लाह दत्ता साहब په دوی ډزې کړې وې او شهید کړی وو. वाला को मुखालफिन ने अहमदियत ने वो ان الله و ان الیه راجعون. لقمان شهزاد صاحب ته دا شرف حاصل و چې دوی په خپل ټول خاندان کې یوازې احمدي وو. شهید مرحوم د کال 2007 په 28 نومبر بیعت کړی وو. د جومات نظام کې شامل شوی وو. د بیعت نه مخکې د شهید مرحوم د خپلې علاقې احمدیانو سره ډېر تګ راتګ وو. د بړي شهرمان د جومات صدر مکرم سلطان احمد صاحب دوی لیدلي وو چې د کلي خلکو سره مذاکرې کوي
او د جماعت کامیابی لیدلې وه دلیلونه چې واورېده نو زر صاحب سره تعلق نور هم زیات شو. دې نه پس به دوی د MTA پروګرامونه عموماً او زما خطبې په خاص طور اورېدل شروع کړې. همدا عمل د دوی د احمدیت د قبلولو سبب شو. د احمدیت قبلولو نه پس دوی سخت مخالفانه حالاتو سره مخ شوي وو. دوی د احمدیت نه دستبرداره کولو لپاره مخالفانو خپل کوشش هېڅ کمی نه و پرېښی. تشدد د ړکو نه علاوه ډېرو مولیانو سره هغوی ملاو کړی شوي وو، خو د خدای پاک په فضل یو ملا هم چېرې د هغوی مخې ته ټیټ شوی نه و. یو ځل د دوی د ترور خاوند په زوره دوی یو مقامي جومات ته بوتلل، چېرته چې یو څو مولیان ناست وو. هغوی چې پرې زور وکړو چې د احمدیت نه دستبرداره شو، دوی ورته وویل چې که دوی په دلیلونو ثابته کړه چې جماعت احمدیه دروغجنه ده نو زه به د احمدیت نه انکار وکړم. نو مولیانو ورته وویل چې اوس د بحث وخت ختم دی، ته صرف د جماعت نه د انکار اعلان وکړه. هېڅ بحث در سره موږ نه کوو، نه څه دلیل شته. چې شهید مرحوم ونه منله نو د هغوی د ترور خاوند نور کوم مولیان چې هلته ناست وو هغوی او نورو خلکو په د لښتو باران کو او وهل یې شروع کړو. په دې کې د دوی د ملا تیر باندې سخت ګوزارونه شوي وو او دوی سخت ژوبل شوي وو. مخالفین په وهلو دوی مخالفانو په وهلو دوی په یو ګاډي کې د دوی تره له بوتلل او سارو سره بند کړل. د دوی مور چې خبر شو نو هلته ورسېد او د خپل د زوی د واپسۍ پوښتنه یې وکړه. مخ هغوی انکار وکړو، هغې له په مخ پړک ورکړو، حالانکې هغه غیر احمدي وو. خو د مور په بیا وینا هغوی شهید مرحوم د مور په حواله کړو. ورسره یې ورته دا وویل چې د نن نه پس زموږ د سره هېڅ تعلق نشته. د شهید مرحوم د بیعت نه کال پس د هغوی خپلوانو په زوره د هغوی پلار له سعودي عرب ته لېږلی وو چې هلته د احمدیت نه د دوی دستبرداره کړی شي. سعودي کې دوی سره ډېر خاص سلوک کېدو ځکه چې هلته د رسېدو نه مخکې هغوی له د دوی د احمدي کېدو خبر ورکړی شوی وو. په سعودي کې شهید مرحوم د جومات لټون جاري ساتلی وو. ډېرو میاشتو پس د یو هندوستاني احمدي ملګري په وسیله د هغوی جومات سره رابطه جوړه شوه. په دې خبره ډېر خوشحاله وو. بیا هلته د قیام دوران هغوی ته د حج سعادت هم نصیب شوی وو. 3 کاله پس شهید مرحوم د سعودي نه واپس راغلل او زمینداري یې شروع کړه. په 26 نومبر بړي شهرمان کې د جومات مخالفانو د ختم نبوت کانفرنس کړی و چې پکې د ټول ملک نامنهاده مولیانو ګډون کړی و. په دغه کانفرنس کې دغو مولیانو د جومات د خلکو د وژلو فتوې جاري کړې وې او په خاص طور د لوکپال شهزاد صاحب خلاف خلک راپارولي وو. د دغه کانفرنس نه پس دوی ته مسلسل د مخالفانو لخوا دړکې ورکړې کېدې او بیا اخر په 20 دسمبر چې دوی د سهار لمونځ نه پس خپل پټو ته روان وو نو مخالفان ورپسې شو. د شا نه پې په سر ورته ډز وکړو. دوی سخت ژوبل شو. هسپتال ته چې وړل کېده نو په لاره کې شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. شهید مرحوم په 5 اپریل کال 1989 کې پیدا شوي وو. دوی ډېر ایمانداره، نیکدله، نیک سیرت او شریف النفسه وو. ډېر مینه‌ناکه شخصیت دوی لرلو. ډېر مخلص او فدایي ځوان وو. دا وخت د جماعت احمدیه بړي شهرمان د سکرټري مال په عهده د خدمت دوی توفیق ترلاسه کولو. د بیعت نه پس د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه به دوی ډېر په شوق کوله. د تبلیغ ورته ډېر شوق و. دوی به خپل احمدي خپلو احمدیانو ملګرو ته دا ویل چې زما دوست، زما ملګری خو هماغه دی چې څوک چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه کوي. شهید مرحوم به اکثر دا ویل چې زه به هله په سکون شم چې کله خپل د کور ټول خلک په جومات کې شامل کړم. د دوی د وفات نه پس د دوی ګاونډ کې اوسېدونکې یوې مخالفې ښځه دا وویل چې د احمدي کېدو نه پس ما په دغه هلک کې ډېر بدلون ولیدو. کله چې دا احمدي شوی دی تهجد یې شروع کړی و. هر سهار 3 بجې په باقاعدګۍ سره د ده کمره کې به رڼا شوه او د احمدیت په وجه به کله چې ما به درته بد رد ویل نو په جواب کې به یې مور هم خفه کېده. نو شهید مرحوم به خپلې مور ته ویل چې دا خبرې خو اوس موږ اورو.
اوس مو د حضرت مسیح موعود علیه السلام اقتباس کې مور ده چې مخالفان چې تاسو سوي تاسو په صبر کوئ. نو همدا خبره به شهید خپله مور ته کوله چې زما په وجه به ته ډېرې خبرې اورې. حالانکې مور غیر احمدي وه. خدای پاک د شهید درجې اوچتې کړي او په جنت الفردوس کې د ورته اعلی مقام عطا کړي او د دوی خاندان له دې هم توفیق ورکړي چې د احمدیت په نور فیضیاب شي. رفیع بټ صاحب د دوی باره کې لیکي چې د شهادت نه یوه هفته مخکې دوی ربوی کې بله راغلی وو او ټول وخت یې راسره د جومات د ترقۍ او د خوشحالۍ خبرې کولې. د دعوت الله لپاره دوی یو جنون لرلو. ما دوی محله باب الابواب کې یو ملګري له بوتلل نو هلته د حوالو کاپۍ ولیدې. ډېر خوشحاله شو. په خپل موبایل یې د ډېرو حوالو تصویرونه وښکل او ویل چې زر به واپس راځم او کومه قیمتي خزانه چې دوی سره د هغې نه به فایده پورته کوم. د لقمان شهزاد صاحب یوه خاص خبره دا وه چې هغوی به روزانه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه کوله او د دې په وجه د هغوی روحانیت ډېره ترقي کړې وه. د هغوی سره ناستې نه پس به هر تن یوه نوې جوش او جذبې سره بال ته نه پاڅېده. الماس محمود ناصر صاحب مربي سلسله لیکي چې لقمان صاحب د هغه کلي و چې کوم کې زه د تعلیم تکمیل نه پس په لومړي ځل تعینات شوی وم. لقمان صاحب به ما سره ډېر وخت پورې ناست و. حالانکې هغوی لا بیعت هم نه و کړی. د علمي مسلو پوښتنې علاوه هغوی جومات ته دومره جوخ شوي وو چې د خبرو اترو ترمنځ به ځان هم د جومات احمدي یو تن ګڼلو او د احمدي او د غیر احمدي فرق باره کې خبرو دوران به هغوی خپل ذکر د یو احمدي په طور کولو. د بیعت په وخت د کم عمره نه باوجود ډېره بلنده حوصله لرونکی زلمی و. وهل هم ډېر خوړلی و لکه څنګه چې ویلی شو ډېر زوره پرې و. دوی چې په جومات کې وهل خوړلی وو نو هلته پې د لښتو د ډنډو نه علاوه د رحیلونو ګوزارونه هم کړی شوي وو. دوی د ټوپک په شپېلۍ غوا کړی شوي وو او هلته پټي ده چې د دوی مور راغلی وه. دوی خلاصول نه نو هغه وخت څوک ډاکټر هم هلته نه و. نو دوی یو غیر احمدي ډاکټر ملګری و. هغه د دوی ابتدایي طبي امداد په سرسري ته ورکړی و. لیکي چې ما دا خبره په شدت محسوسه کړې وه چې د لقمان احمد صاحب عزم او استقلال د غر عمره دي. د دغه ټول ظلم او د بربریت باوجود دوی به لږ شان هم نه پریشانه کېدو نه یې قدمونه چېرته لړزېدلي وو بلکې ډېر په حوصله او په غیر معمولي صبر دوی د صحابه په شان نمونه وړاندې کړه. د سعودي عرب نه رانا رؤف صاحب لیکي چې جومات سره به د دوی رابطه باقاعده او مستقله وه خو د کفیل په وجه به همیشه پریشانه و. کفیل به د دوی خپلوانو لمسولو چې دا کافر دی خو هغه به ورته ویل چې دا هلک خو په فارغ وخت کې همیشه قرآن وایي او مونځونه په وخت کوي. دا څنګه کافر دی او تاسو خو نه مونځونه کوئ نه قرآن وایي. په خصوصي طور د روزګار مشکلاتو او د احمدي کېدو په وجه د خپلوانو د لاسه دوی مخالفت سره مخ وو. د دوی یو احمدي ملګري امتیاز صاحب چې سعودي کې اوسېږي هغه لیکي چې کله دوی نوي احمدي شوي وو نو یو ځل د دوی د مور خاندان کې چېرته څه مړی شوي وو نو د دوی ماماګان او غیر احمدیان مولیان راجمع کړل. لقمان صاحب یې هلته بوتلو. لقمان صاحب به احمدي پاپنبک خپل جیب کې همیشه ساتلو. غیر احمدیانو مولیانو د قسم سوالونه کول او بحث کولو او دوی به د هغوی د دلیل دا جواب ورکولو. وروسته بیا مولیانو شور جوړ کړو نو هلته یو بوډا ناست و چې هغه ورته و چې دا هلک خو ستاسو د ټولو خبرو جواب کوي او ډېر په ادب او سره د دلیل خبره کوي نو تاسو شور مه کوئ بلکې د یو سوال جواب ورکړئ. که څه جواب لري نو جواب به ورکړئ. د سعودي جلسه سلنه کې په وړومبي ځل چې دوی شامل شو نو وایي چې دا نظره ما خوب کې مخکې نه لیدلې وه. دویمه غایبانه جنازه د مکرمې شهزاده استانوس صاحبه ده.
دوی د مقدونیه اوسېدونکي وو. په 19 نومبر کال 2014 د 9 کالو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. په کال 1996 کې د خپل د خاوند د احمدیت قبلولو نه یو څو میاشتو پس دوی ته د بیعت سعادت نصیب شوی و. په مارچ کال 1995 کې شریف دروسفي صاحب او شاه احمد صاحب په تبلیغي دوره د جرمني نه بروده تللي وو. هلته شریف دروسفي صاحب د مرحوم خاوند او خپل خپلوان مکرم جعفر صاحب ته د احمدیت پیغام ورکړو چې هغوی قبول کړو. د مرحوم خاوند وایي چې د دوی واده ته 10-12 کاله تېر وو، خو د دوی اولاد نه وو. شاهد صاحب د حضرت المسیح رابع په خدمت کې یو خط ولیکلو، نه لږه موده پس ورله خدای پاک یو زوی ورکړو. په شروع کې هلته احمدیان تکلیفونو او مشکلاتو سره مخ وو، خو دوی په صبر او په ثابت قدمۍ په خپل ایمان قایم وو. د احمدیت قبلولو نه مخکې هغوی لمونځ نه ورتلو او احمدي کېدو نه پس دوی مونځ زده کړی وو. په مقامي لجنه کې د یوې فعالې کارکوونکې په حیثیت کې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. مخلص احمدي وه. نماز سنټر سره باقاعده رابطه وه. جماعتي پروګرامونو کې به ډېر په شوق برخه اخیسته. مبلغین به کور ته راتلل. په مقامي ژبې کې چې کوم کتابونه چاپ کېږي د هغوی مطالعه به په شوق کولې. په مقدونیه کې چې زموږ سنټر نشته، نو د وفات نه پس لمبا لپاره دوی د غیر احمدیانو جومات ته بوتلی شوي وو. نو هلته د دوی په مړي غیر احمدیانو قبضه وکړه او بیا جنازه هم هغوی په خپله وکړه او احمدیانو له جنازه ورنه کړه. احمدیانو بیا وروسته غایبانه جنازه کړې وه. خو بهرحال د دوی خاوند ډېر د همت او د حوصلې مظاهره وکړه او جنګ جګړه یې ونه کړه. ګینونو لوی فساد یې پیدا کېدی شو. خدای پاک دې د مرحومې درجې بلندې کړي، ورسره د مغفرت سلوک وفرمایي او د دوی خاوند او ماشوم د هم په اخلاصو په وفا کې مسلسل زیات شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله